روجه چې کوئ نو په روجه کې ګوره یاد ساتئ پر اوس کال شکایتونه دا راغلي اوس کال بیا داسې دي وایي ټول خلک په رمضان په روجه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبک او نیټ کوي دی خو خلک فرق او تباه کړل هلکه غټ موبایل چې استعمالوي نو دین له استعمال کا کتاب پہ وګوره د پیغمبر مبارک حدیث پہ وګوره تاریخ پہ وګوره د علماء بیانونه پہ وګوره خل استعمال کا نو خشه دی خل استعمال کا نو خشه دی زمون غټو غټو علماء ته ډېرې غټې غټې فایدې واغېستې او لیکن نوجوان کل ته تبی واغېسته نو په رمضان کې په روجو کې بیا موږ ټول ورځ دروغ او فیسبک په ټول دروغ دي ټول دروغ لګي او فیسبک تلاوت نه کوي د خدای نیکبخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه درود شریف ووایه او غیبت نه او دروغ هم نه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کوي دا نه چې کوي روجه ماته شوه بیا به قضا نیسي داسې نه ده خو د روجې برکت یې دوړه که ختمې کړو د رمضان په روجو کې دقسې دروازې عبادت که خیر انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده اوس واره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت شوه او دغسې په دې پوړۍ باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړۍ قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستېدل مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابه تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین ووایي بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړۍ خپه کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړۍ دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وی نو دی د خدای هلاک کی ما وی آمین نو چې په کم مجلس کې د حضور پاک نومونه ونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور ښې دی بل ولا نکې ښې دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم خو دې نه وي نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شوې ښه وی چې په دویمه پوړۍ مې خپه کېښوده وی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دی دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي او خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین زمور پلار خلک خیال نه ساتي چې ولا ګټي که نه نو بابا جي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښځه یې نه راوستې نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راوسته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې که تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کې د مور پلار قدر کوي قدر وی چې په درېیمه پوړۍ کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وی وی چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت وکړې ته روژه نه څونه عبادت وکړې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره ورځې په تکړه د شپې بیا ماته لمونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کمې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ او روژه دې کې ښکلی عبادت دی ونه کړه چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله که ټینګ شو تبه یې ده بیا نو ښکلی د مارونو خشته عبادت به کوو ښه
انشاءاللہ اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو ور هغه ځای نه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي لمونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دقه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي ای بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم الله سوال کوي باباجي زمونږ خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې ته په خپله وې چې ما نه غواړې نو خدای غواړم ده نه پوره چلم پکار دی که نه شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وې بخښمه شته څوک حاجتمند چې حاجت ولا پوره کما نو دا وایه چې الله دا واسطه کړی دی ما ته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پوره کړي موږ ټول محتاج یو الله ته که نه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوریاست بل څه پریشاني وي نو دا به کوو ښه تهجد شابسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پېشمنۍ او پېشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ ده په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میاشت کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي په 10 روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې یې ورسره ولګي الله به در یادېږي بیا ماسپښین لمونځ بیا مازدیګر لمونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کوه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شو د مارونو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي اني صائم زما روژه ده ته که هر څه وایه زما روژه ده نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني له به پاسول نو چې دا ماشومان به در ودې په جړا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه خرابېږي دی وجود ته نه ګورې اټي دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه سخت کال نیمې د باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله کوشش کوئ چې د روژه خرابه نه شي روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصانې کېږې مه نیسه که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چرته دی ځوان زلمي دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي واله کمزورې کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پېشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یم ماتوم به هم نسم کافر دې ولیدم څه نو دا شی به پکې نه ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه